نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما ورونو ټول په جمع درود الشريف وي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې د اذان او د اقامت بیان شروع کړو تاسو ته ما تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې د غیر مذاهب چې خپل عبادت ته خلق را بلی په ست طریقه باندې او مسلمان چې را بلی په اذان را بلی نو دا د صحابه خوب او یو خاص صحابي عبد الله ابن زید ابن عبد الربيع او بیا حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنه الله رب العزت دا مقام دل ور نصیب کو افتداء د اسلام دا او پہلا مؤذن د اذان او د اقامت حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د هجرت په اولنی کال باندې د مدینه په جماعتونو کې چې جماعت په جوړېدو نو اذان به پکې خاص کېدو او دا حکم صرف د مدینه المنوره پورې وو حکم نو دا هغه وخت کې په مدینه منوره کې اذان سٹارټ لا بار لا خور نو بیا چې کله بیت الله شریف فتح شو فتح مکه وشوه د مکه خارونه چې کله مسلمانانو فتح کړل په بیت الله شریف باندې د مشرکین قبضه وا نو چې فتح مکه وشوه بیت الله شریف تاسو باوریدلې د بوتانو ډکو صرف په متاب کې چې کم دی 313 بوتانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو دانګه کوتک یو چوکا غونته کې ور سره وا
او صحابه ته او په خپل به د بوتان وال په دې سرونو باندې او صحابه ته وی دا بار کوي نو بوتان ټول د بیت الله شریف نه بار کړل ابراهیم علیه السلام پتھبر باندې والو او رسول الله صلی الله علیه وسلم پچوکه باندې والو پړانګ باندې خونمو نشانه ورله ختم او الفاظ مبارکه دا او فرمایل وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وینن حق رالو باطل چې څومره و دا میټاوش او به دا الفاظ وی وجاء الحق وما يبطل الباطل وما يعيد حق رالو او د دین پس باطل چې کم دی اعاده نشي کوله تر قیامت پوری بیت الله شریف او مسجد النبوی مدینه شریفه دغه با خیر دین نه چلیږي تر قیامت پوری نو چې کله بیت الله شریف صفاش نو د هر چا دا تمنا وا او دا خواهش وو چې زه اذان او اقامت وکم د مونږ ټایم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنه په موقع نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وکم وی حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنه تاواز کوي چې راشه چې اذان وکي نو دا سعادت الله رب العزت حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته په مدینه کې او په مکه کې دوانو کې وته حاصل شي غریب وو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصاف والو اخرت ته بیا پدې کې یو خبره کوم بلال رضی الله تعالی عنه چرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې چرته اذان وکم نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای بیت الله شریف ته بره او خیجا د بیت الله د پاس اوخت حالان کې د بیت الله د پاسه قتل دا مکروه دی خو کچری یو عذر وی نو به خطیش یا بیت الله شریف سړی صفا کوي بیت الله شریف کې دل نمونز افضل له بارم افضل له یو درجه لري یو سعادت لري یو نیکین لري او بره د بیت الله شریف د پاسه مون کول مکروه ته خو تحریمی نه دي منځ کیږي بلال حبشی رضی الله تعالی عنه بره اخته وخرجوا بیت الله شریف ته او په بیت الله شریف باندې بلال رضی الله تعالی عنه اذان مبارکه وک به تاریخ لیکي حضرت بلال رضی الله تعالی عنه نه چاته پوسو کو واستهدا سوچ او فکر وو چې
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اذان پتا کوي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل وینا وی دې وخت کې اکابر او غټ غټ صحابه موجود وو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مؤذن بلال رضی الله تعالی عنه، نو بلال رضی الله تعالی عنه ته په مکه کې هم دا سعادت حاصل شي. اولنې مؤذن د بیت الله دا بلال رضی الله تعالی عنه. بیا چې کله طائف فتح شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واپس راتو مکی ته د بیت الله سره په خوا کې پړاو واچو. د طائف نه واپس راتو د دمې د پاړې پړاو واچو. د مونځ ټیم شو، بلال رضی الله تعالی عنه ته وی اذان وکا. هغه چې کله اذان کوو نو ماشومان وو، نو چې کله ماشومان وو نو چې هغې واورېدل نو د بلال رضی الله تعالی عنه پیخې کولې. بلال رضی الله تعالی عنه چې اذان ختم کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی ورشه د ماشومان نه اونیسئ. په دې کې یو صحابي دی حضرت ابي منظوره رضی الله تعالی عنه، دی راونیو نور او تختیدل. نو چې دی راونیو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستل، وی بچې د اذان به وکا. نو دی پرمای زه یریدمه، وی ما اذان کوو، اذان می شروع کو نو چې اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایل اشهد ان محمد رسول الله. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل دا لفظونه به وایا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دایره باندې دوباره ووی او خپل لاس مبارکه را باندې کې خوستل. وی په دې سره او په دې مخ را لدې لاس را خوستو او په سینې را لاس را خوستو. وی د ما دا بدن ټول یخ شو چې اذان می ختم کو. وی ما ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام کلمه راته ښیه، مسلمانېږم. دا په دې ماشومانو کې درمیانه و. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان کړم. وی راته وویل چې زه شابه د بیت الله شریف مؤذن مې مقرر کړی. وی د بیت الله شریف مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړم. دا یو څو خبرې د توز دلته کې په مسایلو کې بیانوم. مونږ او تاسو ورې پزله کې بسنه راولئ مسایل لخوا چې په چا کې د ځان نه به وباسو. دلته کې د اذان او د اقامت اتھارټي اختیار د امام سره دی چې په هر جماعت کې امام جمع ورکوي
بیا نه تر اوسه په دې کې ډېر مسایل بیانوم. خلیفه دی، خلیفة المسلمین دی، د مسلمانانو خلیفه دی. لاولنې اختیار د مسلمانانو د خلیفه سره اختیار دی. ډېر مسایل دی چې د لس جمعې بیانوم نه ختمېږي. د اختر د منشو، د جمعې د منشو، دا به خلیفة المسلمین کوي. دا ټول اتارټي اختیار د سره دی. بیا دا خلیفة المسلمین خو رسېدی نشي هر مسجد ته. دی چې کم امام مقرر کو د یو علاقې دپاره، مخکې زمانه کې به هم دقه شانتې سیسټم و. خلیفة المسلمین به امامان مقرر ورته لاړ شه د پلانکې علاقې امام شه، نو هغه به قاضم و، هغه به د هغه علاقې ججم و، هغه به د هغه علاقې ټول مسایل هغه او امامت، اصل امامت اختیار به د هغه سره و. نو چې اوس خلیفة المسلمین هغه شانتې دی نه، قوم یو امام او یو مقرر کو، نو بیا دا ټول اختیار د امام سره شو. بیا به ته انشاءالله په آخرو مسایلو کې دا ویم، خدای اخرنۍ مسله ته بیانوم ستاسو ذهن خلاص شي. زمونږ څلور مذاهب امامان دنیا کې چلیږي. زمونږ د مذهب امام ابو حنیفه رحمهم الله دی. پاکستان، افغانستان، عراق، هندوستان، بنگلادیش، ډېر ملکونه، اکثریت په ډېرو ملکونو کې مذهب د امام ابو حنیفه رحمهم الله چلیږي. نو امام ابو حنیفه رحمهم الله فرمایي و چې کوم مؤذن اذان وکړي او مؤذن اختیار بل للی ورکړی، نو دا بل کس اقامت نه کیږي. اقامت یې وکړو بغیر اجازت اقامت ونشي. مؤذن به اختیار ورکوي چا چې اذان کړی، او درې امامان وی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک صاحب رحمهم الله علیہم اجمعین، دی وی چې کوم مؤذن اذان وکړو دی به چاله اجازت نه ورکوي، دی به پخپله دا اقامت کوي. چې اقامت یې پخپله ونه کړو نو اقامت کیږي نه. خو زموږ امام صاحب هغه وایي چې که مؤذن اجازت ورکړو نو کیږي. بیا دې باندې ډېر مسایل بنا دي، خو دې صورت کې امام ته راځو. مسله مې درته بیان کړه. اوس دې صورت کې مؤذن اذان وکړو او امام سے بل چاہتے ہوئے اقامت اکا، نو هم اقامت کیږي. ځکه دا ټوله اتارټي د امام په لاس کې ده. خپل مقاصدو ته زه انشاءالله دا به ته مسایلو کې بیانوم چې ستاسو ذهن پرې خلاص شي. موږ نن په دې اذان کې کوو دو پیرې وایو. په ابتدا د اسلام کې اذان صرف یو پیره، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، دا به یو پیره ویل کېدل. دا بعض خلک اوس هم کوي چې د چا نوم نه اخلم، یو فرقه ده
حضرت ابي منظوره رضی الله تعالی عنه ته چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د هونیل نه چې را واپس شو پړاوی چې واچو وشابه د الفاظ ما سره بار بار وکا نو د هغه نه پس چې مونږه دا بار دو پیری څلور پیری الله اکبر وایو او دا نور الفاظ دو پیری وایو نو دغه زین پس د دې بنیاد کې خوستېش دا د اذان ترتیب شو وز حضرت ابي منظوره رضی الله تعالی عنه خو معشوم و دومره معشوم نو بلاغت ته نږدې و وز که چیرې یو عذر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم خد منظوره رضی الله تعالی عنه خود بیت الله شریف مؤذن مقرر کچره یو معشوم اذان کوي نو پابندی نشته ښه په موږ په معاشره کې دا خبره ډیره مشهوره ده چې د معشومانو اذان نه کیږي موږ په معاشره کې ټولو کې دا خبره مشهوره ده نو کچره د معشوم اذان نه کېده نو حضرت ابي منظوره رضی الله تعالی عنه د بیت الله شریف مؤذن مقرر رسول الله صلی الله علیه وسلم مقررای دې سره بس کو د معشومانو اذان کیږي ها الفاظ صحیح ادا کې به ترسته ان شاء الله په اخر مسائل کې به دا ویم د اذان الفاظ صحیح ادا کوي د اذان په الفاظو باندې پوي دي او یو معشوم اذان وکړو نو سګونه نه ده بلکې ثواب وګټلو کدی نه بالغ نو ثواب په والدینو پسې رسیږي نو د معشوم اذان ممنوع نه دی د دې نه دا مسله را بار شو او زه خو دا ویما چې کچري کله کله سړی په معشوم باندې اذان کوي بهتر ده وجه پکې دا چې د هغه د آینده دپاره یو ترتیب او په زړه کې هغه محبت پیدا شي یو اصلاح ورله وشي نو موږ به د خپلو ماشومانو تر اصلاح په دې انداز کوو زما یو ملګری دی هغه په خپلو بچو ته د جمعې د چاندې دپاره پیسې ورکړې په خپلې ما اچولی شي خپلې بې نه اچولې وایي دا به بچې د جمعې په چانده کې واچوئ ما یې تپوس وکړو ما ته ویل قاري صاحب چې په دې کې آینده دپاره د سخاوت یو ماده پیدا شي چې دیو د اوس نه دا ترتیب روان چې آینده دپاره دې څه خیال جوړ شي نو ما یې دا د ښایسته سوچ دی نو موږ به د خپلو ماشومانو اصلاح د بنیاد نه کوو خو د رب نظام دی په دنیا کې دا د صحابو د خوب او الحمدلله الله رب العزت مسلمانانو له یو بهترین الفاظ ورکړي دي چې په دنیا کې 24 घंटे اذانونه سٹارټ 24 घंटे د الله د نوم 24 घंटे په دنیا کې شروع اغسته کیږي د وخت د ترتیب والی سره
دا الفاظ په دنیا کې نه بنديږي، په ټوله دنیا کې دا الفاظ نه بنديږي. د الله رب العزت دا نوم اغسته کیږي. نو مونږه د اذان الفاظ صحیح زده کو، د اقامت الفاظ صحیح زده کو. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې چرته اذان کړی کنه؟ دا یو سوال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې اذان نه دی کړی. ولې؟ ځکه چې په اذان کې مونږ وایو چې اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان کوونه به داسې به نه ویل، هغه بیا الفاظ بدلول. ځکه چې هغه په خپل رسول و، نبی دی. هغه بیا انا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې اذان چرته نه دی کړی، خو نه روایتو کې شته. نو دا ابتدا په هجرت کې، د هجرت نه پس په مدینه کې د اذان دا بنیاد کې خوستی شو. بیا چې کله فتح مکه وشوه، نو په مکه کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اذان بنیاد هغه کې خوست. د مدینه او د مکه لپس کم دی، په ټوله دنیا کې دا نظام خور دی. نو دا د اذان اصلي بنیاد او حقیقت هو. ان شاء الله که خیر و زندگی و جوان و آینده جمعه به د په دې باندې مسائل بیانوم. د اذان به څوک کوي، څنګه به کوي، څوک به نه کوي، دا ټول مسائل بیا. نو که خیر و زندگی و ژوند و الله دې موږ تاسو په عمرونو کې برکت نازل کړي. نو ان شاء الله دا دو جمعې مې تاسو ته د اذان بنیاد مخې ته کو، چې د اذان بنیاد د کم وخت سٹارټ، څنګه شروع شوی، دا ټول به ته ان شاء الله آینده جمعه کې خیر و زندگی و به ورته نور مسائل په دیوم. الله دې ما تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.